آیا واقعي عمران خان با اختر په خپل کور کې کوي؟ عمران خان با تر اختره پورې رها کیږي؟ دې حوالې سره د عمران خان وکیلانو ډیر بیانات جاری کړي دي چې عمران خان به تر اختره پورې رها کیږي. عمران خان لا یو څو ورځې مخکې په 15 شپږو کیسونو کې د عدالت د طرفې ریلیف میلاو شو. د عمران خان دا غټ کیسونه چې کوم دي توشاخانه 1 توشاخانه 2 او القادر ټرست کیس پاتې لري چې پاره کې په عمران خان باندې سزاګانې دي. د عمران خان وکیلان وایي دغه کیسونه سنوي ته منتقل کېدل او عمران خان بی ګناه ثابتېدل، خو دغه کیسونه فلحال لا سنوي ته نه دي مقرر شوي، تاریخونه ورته نه دي میلاو شوي. او بل طرف ته د عمران خان وکیلان دا خبره کوي چې مونږ به عمران خان تر اختره پورې رها کوو او عمران خان به اختر په خپل کور کې کوي. دې حوالې سره ډېر تجزیه کار چې کوم دی هم دا خبره کوي چې کېدای شي عمران خان تر اختره پورې رها شي. خو پرون په یو کیس کې د عمران خان خلاف فیصله راغله چې هغه یو ځل بیا د پی ټی آی وکیلان او د پی ټی آی لیډرشپ مایوسه کو. فیصله دا د دې کیس وا چې عمران خان د علاج لپاره پرایویټ هسپتال ته منتقل شي کنه، نو دې لپاره د عمران خان وکیلانو یو درخواست اسلام آباد های کورټ ته ورکړو چې اسلام آباد های کورټ په هغه درخواست باندې دا فیصله وکړه چې د دې فیصله به یو ټیم کوي، مونږ به یو ټیم جوړوي به دا فیصله کوي چې عمران خان مونږ پرایویټ هسپتال ته منتقل کو کنه. یعنی دا فیصله د عمران خان خلاف راغله. نو یو ځل بیا د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته وکیلان دی هغه مایوسه شوي دي او جنید اکبر ویلي دي چې مونږ ته د عدالتونو نه بایکاټ کول پکار دي.